الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې بشکا ډېر سخت عملونه څلور کړونه دي په هغې کې العفو عند الغضب عفو کول په وخت د غصې کې او غضب کې چې په دې حدیث کې په دې باندې پرون خبره شروع وه نننۍ خبره دا ده چې والجود فی العسرة سخاوت کول دي په وخت د سختۍ کې والعفة فی الخلوة ځان بچ کول په خلوت کې وقول الحق لمن يخافه او يرجوه او حق وینا هغه چاته چې تینه یریږي یا تینه امید لري په دې حدیث مبارک کې دویمه خبره دا ده چې د ټولو نه ګران کار دا هم دی چې والجود فی العسرة چې یو انسان په هغه وخت کې د سخاوت کردار ادا کوي چې په کم وخت کې دوسرا د غریبۍ خطر ده لاس یې تنګ دی هیڅ ورسره نشته او په هغه وخت کې هم بیا دومره د سخاوت کردار ادا کوي چې څوک ول راشي نو تش لاسې نه لیږي تش لاسې نه لیږي د الله د نبي صلی الله علیه وسلم هم دا کردار چې کله ولا څوک راغلی دی نو چاته یې د لا ټکې نه دی ویلي چې نشته راسره ځکه یو شاعر وایي چې نربت لا بزبانې مبارکه هرګز مگر به اشهد ان لا اله الا الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوال کوونکي ته چرته لا نه دی ویلي سوا د لا اله الا الله کې چې کوم لا دی نو صرف هغه لا اله الا الله ویلې دی خو چاته انکار نه دی کړی دا د الله د نبی د سخاوت هغه انداز دی په خپل کور کې چې به ورسره نه و چا نه به قرض ولا راواغېستو خو وربی د الله نبي صلی الله علیه وسلم چېرته سوال کرے نه دی رټلی چېرته یې داسې تش لاسونه نه دی لېږلی او په دې وجه باندې چې قرآن وایي واما السائل فلا تنهر سوالګری چې دی دا مه رټوي واما السائل فلا تنهر بل خبر دا ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې په یو زړه کې بخل او دغه ایمان دا دواړه نه یو ځای کېږي په یو زړه کې شومتوب او ایمان چې دی دا دواړه نه یو ځای کېږي یا خو به مؤمنې او یا به شومې نو چې شومې مؤمن نه پاتې کېږي چې مؤمنې نو بیا به شوم نه یې بخیل به نه یې کنجوس به نه یې او چې دغه څیزونه در پکې و نو پوه شه چې ایمان در پکې هم نشته ځکه چې هر دغه زاهد که ټوله شپه په زهد کې لګیا یو ټوله شپه چې دی د الله بندګي کوي
خو بل طرف ته یو فاسق فاجر دی او هغه صرف سخاوت کوي، نو په دغه بخل باندې د عباداتو باوجود دا ظاهر د خدای دشمن دی او دا نافرمانه فاسق فاجر چې سخی دی، نو د دوسره الله مینه کوي، د دوسره الله مینه کوي. وجه دا ده چې ظاهر هغه صرف ځان خلاصي د الله نه، او دا سخی انسان چې دی د قام په غم کې ډوب دی. ځکه یو کس وایي چې تو د خپل ځان د غم مرې او زه د قام د غم، زاهد ستا ثواب زما ګناه ته چېرته رسي. او بیا ورکړې والا انسان خو ډېر غوره انسان وي. د الله نبي فرمایي الید العلیا خیر من الید السفلی، د ورکړې لاس د سوال کوونکي لاس نه ډېر غوره دی. ورکوونکي لاس چې دی دا د غوښتونکي لاس نه ډېر زیات غوره دی. نو چې کله ته چاله څه ورکړې سخاوت کې، الله به دې په دې مال کې نور هم چې دی برکت اچوي. ځکه چې خزانه په سخاوت سره زیاتېږي، د کوهي چې اوبه باسي بسیار شي. په سخاوت سره الله تعالی ډېر زیات خوشحالېږي. امام غزالي رحمت الله علیه یو کتاب لیکلی آداب حکومت، په هغې کې یو حدیث را نقل کړی دی چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم په څلورو کافرانو باندې افسوس کړی په مرګ. نو په هغې څلورو کافرانو کې یو د ابو طالب صاحب په مرګ باندې وجړو. ډېر لوی خدمت یې د الله د نبي کړی. خو چې کله د دنیا نه رخصتېدو نو نبي علیه السلام ورته فرمایي چې ای زما ترور ډېر لوی خدمت دې راله کړی دی، زما په دې ملک کې راته کلمې ووایه. نو هغه په زړه باندې مهر لګېدلی دی. نو د هغه وایي وراره اور قبلومه خو پیغور نه قبلوم، اور قبلومه د جهنم خو پیغور نه قبلوم، د دنیا نه کافر نه. او دویم د امرؤ القیس په شاعرۍ باندې چې نبی علیه السلام فرمایي چې زړی شعر اسلام ته ډېر نږدې دی، خو افسوس چې زړی کافر و، چې دی د دنیا نه کافر نه وي مړ، نو د خپلې شاعرۍ به ورته پیدا ورکړي. دریم د نوشیروان بادشاه په عدل باندې چې په کافرو کې نوشیروان بادشاه ډېر لوی عادل بادشاه تیر شوی، چې کو دی د دنیا نه کافر نه وي مړ، نو د خپل انصاف او د خپل کردار به ورته ډېره لویه پیدا ورکړي. او دریم څلورم د حاتم طایی په سخاوت باندې چې حاتم طایی د دنیا نه کافر مړ نه وي، نو دونه به په دې سخاوت ډېر لوی اجر الله ورکړي. اوس هم ډېرو خلکو ته پته نشته چې حاتم طایی کافر دی. اکثر یو بل ته په دلیل کې پیش کوي چې هلکه دا سړی خو دونه زیات سخي دی یا دا زنانه دونه زیات سخاوت واله ده چې د حاتم طایی لور ده، د حاتم طایی لور ده. نو حاتم طایی د دنیا نه کافر تیر شوی، نوشیروان باچا د دنیا نه کافر تیر شوی، ابو طالب د دنیا نه کافر تیر شوی، امرؤ القیس چې دی دا شاعر دیم د دنیا نه کافر تیر شوی. خو دا کافر نه وي مړو، د دوی کې ډېر بهترین صلاحیتونه چې د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوی د عملونو به ډېره لویه پیدا د انسان ته ورکوي. اصل خبره د دې پورې کومه چې د حاتم طایی په سخاوت باندې کافر هم د دنیا نه تللی نه دی. خلک چې نوم اخلي نو چاته دا پته نه لګي چې دا کافر، خو د نوشیروان نوم اخلي چاته دا پته نشته چې دا کافر. خو وجه دا و چې صلاحیتونه پکې ډېر زیات بهترین انصاف پکې په نوشیروان بادشاه کې انصاف، انصاف پې کوو چا کې چې انصاف وي نو هغه الله تعالی ورته ټول د عزت لارې ورته کولاوي. هغه په دنیا کې هم ډېر عزتمنې اگر کافر ولې وي، او چې بې انصاف و دروغجن و دوکبازو د خدای مخلوق ته تکلیف و، نو کو ډېر زیات حسین او ډېر زیات چې دی منځ کوونکي او ډېر عبادت کوونکي، خدا د دنیا فتنه ده، الله تعالی ورسره ډېر زور ورسوي. دا د دې دنیا دپاره زهر قاتل. نو ویې فرمایل چې د حاتم طایی په سخاوت باندې او سخاوت دا خاصه چې دی د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ الله بے مثال سخاوت ورکړ، بے مثال سخاوت ورکړ. یو پیرا 1000 بخان عثمان غني رضی الله تعالی عنہ د جهاد د چندې د پر تیار کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي عثمان جنت ته په بیا وایي، ډېر لوی سخی و. نو هغه سخاوت چې دی دا هم پورې تړلی شوی هم دی، دا خاصه دا و چې الله پکې دا سخاوت پیدا کړ. کم سړی چې خپل مال
کې سخاوت کوي دی غریب کېږي نه تو ته بچرتا الله تعالی محتاج نه راو په ظاهر باندې خو خلکو ته دا پته لګي چې را پیسې ولګول خدا لګيږي نه دا نور هم پیدا کوي ګل کو قتل هم کې خوشبوئی قتل اول ګران دینه نور خیرونه الله تعالی راچوي نسل در نسل ته الله راچوي بل دا چې کوم یو انسان صحیح په دوه باندې الله لا علاج مرز نه چې کوم یو انسان خپل مال هغه خرج کوي دا الله په لار کې نو الله وی ولا تنفقونها فبشرهم بعذاب الیم کو چیرې تاسو خپل مال نه خرج کوي سخاوت نه کوي الله به دردناک عذاب درکړي نو یا به د باندې ډاکوان مسلط کی مال بدن په ټوپک او په تماچا بدن علي یا به در باندې لا علاج مرز لګي یا به داسې وکړي چې دشمنی به پیدا کی یا به په غلط همزکه کې آبادی ته خیال وکړي یا به الله تعالی په اور باندې چې دی لګړه کی یا به په وو باندې ډوب کی یا به ته خزل اواره کی یا به ته بچی فتنه کی یا به ته گاونډا چوت کی یا به باندې ظالم حکمران مسلط کی یا به باندې تر برج دي ظالمان کی په یو مصیبت کې بخامخا ګیری هغه کس چې هغه خپل مال نه لګي هغه په دغه مصیبتونو کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی لازمي په دې او مصیبتونو په یو مصیبت کې خامخا الله تعالی اخته کوي خامخا الله تعالی اخته کوي دا شان د یو مرګري قصه ده هغه وی موږ سره زما تنخواه وی چې دی 300 روپۍ و زما تنخواه 300 روپۍ و خو هغه به ما په حلالو پیدا کول خو تر سره د بینک یو منیجر چې هغه په 1,80,000 روپۍ تنخواه غستله او هغه 1,80,000 روپۍ چې تنخواه به غستله په هر میاشت کې په ما پسې راتلو زمانه به قرض وکړو وای ما ته یو پیرو وی چې منیجر صاحب دا ته څه عجیبه کار کوي ستا دا تنخواه ته وګوره زما تنخواه ته وګوره زما په 300 روپو تنخواه کې چې دی کم از کم 1500 روپۍ زما د میاشتې خرچې شي او زه د باقي چې دی ما ته بچت کېږي الله به کې دونه ډېر لوی قوت اچوي او هغه مې تاسو کو چې تاسو خو درې کسان یې په کور کې نو دا 1,80,000 روپۍ څنګه تاسو نه لګي ناګه دا خبره وکړه چې چونکې زما په دې پیسو کې سود شامل دی حرام شامل او ما ته الله تعالی په کور کې 1 روپۍ پیدا کړی دا چې دا هغه زړه سورې دی او په هر میاشت کې دوستنی چې دې زو هغه لوهمه او په یوستن باندې 80,000 روپۍ خرچ راځي نو 1,60,000 روپۍ دا زما مجبوری ده چې زه هغه له صرف د دوستن ورکړم نو په 1,60,000 روپو کې 1,60,000 نه لاړې او باقی بیا د بچو فیسونه دي او د هغه مطابق مې د خدي غم خادای دي نو په 60,000 روپو کې چې دې زو څنګه چلو الله راته یو مصیبت راچوت کړی دی بس په هغه مصیبت کې ګیر دا د حرام خور انسان انجام چې سونه په حرام پیدا کېو به نور کې تجاله صدقه نه کې د حرام نه صدقه نه کېږي ځکه چې هغه باندې خدا مال توحید دی الله بدل نور هم سزا درکې چې د هغه نه صدقه کې خدا خبره ده چې کله د حلال در سره هم د هغه نه صدقه نه کې د هغه نه سخاوت نه کې نبیا په دې مصیبتونو کې په یو کې به خامخا الله اخته کوي خامخا به اخته کوي ځکه چې بچي پیدا شي بیا خو په جنت نشي خامخا به دا هغه باندې چې په سر دړي ستاسو سره په زړه دړي دا اولاد دی دا یې نه ده نو چې دا اولاد او یې نه باندې په سر دړي او ستاسو په زړه دړي نو لازمي خبره ده خلک مال قرباني مال ته قرباني نه ده انسان د ژوند په موضوع نه پوهي هغه خلکو له تاسو کوي چې هغه حلال خواړي حرام خواړي چې کوم دي دا هغه ژوندۍ برباد ده هغه ظاهري په ګاډي کې ناسي او ظاهري چې دې په ضرب برق ښکاری خو دنه وګوره چې چغجي دې کومټا په ظاهر لباس غلط د سړی مشمن زې ګوره چې چغجي دې کومټا دنه کو کلاشي دې تبو برباد شي دا کینه او بغضونه او صدونه دا چې څوک کوي تاسو د دې ظاهر ته وګورئ دنه نه وګورئ الله تعالی تبو برباد کړی په مصیبتونو کې د یو ورځې نه بل ورځې په لوی مصیبت کې یو مصیبت او امتحان چې دی هغه په نیکانو خلقو دی چې پیغمبر خدا د هغوی په باره کې ویلو چې من یرید الله خیرا یصب منه چاته چې الله د خیر اراده وکړي نو امتحانات پرې راشروع کړي د خیر اراده د دغه نیک انسان ته الله ولا شان اوچتای مقام ولا اوچتای
او که پکې مقام او شان نه وي د ځمکې او اسمان چې څومره سختۍ پیدا کړې دي په پیغمبر یې هغه غونډې تېرې کړې. تاسو ورته وګورئ چې نبي علیه الصلاۃ والسلام په کومه ورځ پیدا شو، یتیم دی، پلار یې ړوند دی، پلار یې د سره نه دی لیدلی. اولنۍ غزار ته وګورئ، دغه سخته پې الله راوسته. بیا د شپږو میاشتو کالو عمر ته چې ورسېدو، په دغه ټیم کې چې الله تعالی مور هم د دنیا نه رخصت کړه، څوک یې پاتې شو؟ د آغاز نه د سختو سره مخامخ شو. یوه مینه هم دفن، دویمه مینه هم دفن. ترو ته پاتې شو، ابو طالب صاحب ته پاتې شو، او د هغې نه بعد چې دی د هغې تر په حلقه کې و. او بیا ورسره خاندان چې کله د پیغمبرۍ اعلان یې وکړو، نو ابولهب چې لاول د هغه په پیدایش باندې وینځ ازاده کړې وه، خوشحالۍ یې پرې کړې وې چې د مړ روز دوی مې وشو. او بیا په هغه ورځ پې کاڼي ورئ او تبا لک یا محمد جنوة الفاسق. نعوذ بالله. الله په خپله هم ورته خیرې کوي. تبت یدا ابي لهب، الله دې ابولهب تباه کړي. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. زنانه ته ولم خیرې کوي چې الله دې هغه هم برباده کړي. ځکه چې اکثر در سره کله فتنه ډېره زیاته کوي، تره او چاچي چې دی د دوی حرامیتوب ډېر غټي. چې کله در سره په تربورۍ کې تره وران شو، نو تره او چاچي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تره او چاچي کوم کردار ادا کوي؟ چاچي داسې کردار ادا کوي، غني راوړي او نبی علیه السلام ته یې په لارو کې اچوي، او په هغې ګېډې کې الله په خپله مرداره کړي. او تره دی چې هغه پې خیرې ورته وکړه او کاڼی پې هم ورویشتو، او الله داسې مردار کو چې خپلو زامنو بیا نه شو ښخولی، حبشیانو له یې پیسې ورکړې چې کندې ته یې راکاږئ ویې غورځوئ کندې ته. او داسې حسن وله الله ورکړی و چې ابولهب ورته وایي د لمبې پلار، یعنې دا مخ به یې داسې سوروالی او داسې ښایست ورته الله ورکړی، داسې روح ورته الله ورکړی. خو بیا داسې مردار کو چې خلکو پتې سپېږمۍ پټولې، خپل بچو له لاس نه ورکړو، ځکه پیغمبر ته یې کنځل کړی و، توهین رسالت یې کړی و. او توهین رسالت کوونکي ته الله تعالی د پیغمبر په ژبه ورته خیرې نه کوي، په خپل الفاظو کې ورته الله په قرآن کې خیرې شاملې کړي. حافظ قرآن او ناظرې والا ترجمې والا به هله قرآن ختموي چې د اول تبت یدا ابي لهب صورت ووایي، د هغې نه بعد به بیا قرآن ختمېږي، پسې درې صورتونه به اخرني وایي، ځکه چې اختتام یې د ابولهب په خیرو دی. د تره او چاچي اکثر دا کردار هم ادا کوي. په دې وجه باندې د حسد او د کینې او د بغض د دې انجام دا دی چې نسل در نسل به دې الله تباه کړي. د بعضې خلکو د زړونو نه حسد او کینه او بغض نه وځي. چا په ژوند کې چې چېرته خیر ویني، خوشحالۍ ویني، نو بیا یې رالګوي. کوشش یې دی چې په څه طریقه باندې وله ورانه جوړه کړي، په څه طریقه باندې کورونه وران کړي. بعضې په خپله فتنهګري چې هغه کورونو کې امن نه راولي، کورونه په خپله ورانوي. او بعضې خاص کر دا زنانه طبقه چې د په دې کې بیا داسې چې الله وایي ان کیدکن عظیم، یقینا د لوی مکر خاوندانې دي دا زنانه. چې کله بې حیا زنانه در باندې پېښه شي، چې کله بېدینه زنانه در باندې پېښه شي، چې د رب نه حیا نه کوي، هغه د بنده نه د سره حیا نه کوي، هغه په قرآن سو پروا ساتي، هغه بیا په نورو سنونو سو پروا ساتي، کورونه چړنګې ورانوي، نو بیا هم دغه شان بې حیایي. د داسې دغه نه چې دې ځکه او دا کائناتو ته ټول خیرې کوي، چې دا څومره په دې ځکه کې دا زنده سر دي، دا ټول هم دغه زنانه ته خیرې کوي، دغه شان سړي ته خیرې کوي. وجه یې دا ده چې په ځمکه کې فتنه او فساد، دشمنۍ، مصیبتونه چې پیدا کېږي، هم د داسې بدبختونه پیدا کېږي. او قرآن په بل ځای کې هم دا وایي چې هغه من شر النفاسات فی العقد، یوازې دا کردار نه ادا کوي، نور دا هر قسم بدترین کردارونه نور هم ادا کوي. په دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ تاسو ته پیغام په دې حدیث کې راکوي. حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي ستاسو مال چې هغه حلال مال دی، په هغې کې سخاوت کوئ. د حرام خور انسان مال چې دی الله سره قبلی ده، په هغه په پردي مال کې او په حرام مال کې چې دی سخاوت شروع کړي، هغه ده الله به الټه سزا ورکوي، ځکه د دې مال توحید دی ده او الله یې قبلی ده سره ده. کله ناکله یو انسان وایي رسول مې کړی دی، جوزۍ به په دې باندې دا پیسې چې کومې سود اخیستې دي، جوزه الله به یې نه لګوم، جومات به مې جوړ کړم، ما یې کوپر دی. یا به چېرته په غریبانانو کې به یې ویشم، دا هغوی به پې سوکار وشي، ما یې ول په مجازو باندې مینځه، ول په مجازو باندې مینځه. دا خو ته هغه کردار ادا کړې، ته چې دې سود پیسه په خپله د ځان دپاره په استعمالي هم کوپر دی، خو که بل له یې ورکې حرامه پیسه پې خورې دا هم کوپر دی. د دې مال توحید تا کړی دی.
او دا ته پته ده چې د دې سودخور بیا کوم انجام دی کله چې د قبر نه پورته کېږي یتخبطه الشیطان من المس غوټه به در باندې راغلي غوټه په غوټناک انداز کې به چې دی میدان حشر ته روان حرام مخوره په حرام کې چې دی آرام نشته سکون نشته حلال چې خوري نو خدای مې بچي مال اعلان کی اور به هم د امن نه ډکي خیر او برکت نه عزت په دغه ورځ الله درکې او دا ټول مخلوق برته دعاګانې کوي دا ټول مخلوق برته دعاګانې کوي نو کله نا کله به امتحانونو سره به انسان مخ کیږي خو الله تعالی ویلو چې ولنبلونکم بشیء من الخوف د صالح انسان صالح خزي او د صالح سړی ته یو پیغام قرآن ورکوي چې کله نا کله الله تعالی په داسې نیکانو خلکو باندې امتحانات راوړي ولنبلونکم بشیء من الخوف کله به یره راولم والجوع الوجی تندې پې راولم ونقص من الاموال بیماری او مصیبتونه پې راولم مالونه او باغونه یې تباه کړم والثمرات او بچي دې کله ناکله مړه کړم وبشر الصابرین دا صبر والا زنانا صبر والا سړی دوی ته الله وایي زیر ورته وایي زیر چې رب العالمین د هغې کس په پشت باندې ولاړ دی الله خپله مرسته د هغې خلکو سره کړې ده چې صالح انسان یې دروغجن نه منافق نه او دغه حسدناک او کینهګر او داسې ځونه نه الله به ورسره لازمي مرسته کوي نو بس چې د الله په ذات باندې د یقین نو د الله تعالی د طرف نه چې امتحانونه راځي دې ته چې دې هر کله ورته مه وایه خو خوشحاله پکې اوسېږه چې د الله تعالی مدد ستا سره ولاړ دی او چې الله در سره من نه وي رحمانه کو لښکرې در سره وي یک تنهای بعضې خلک چې دی په خپل ټبرو بعضې په خاندان باندې بعضې په اولاد باندې بعضې په وروڼو باندې په دې شیزونو باندې خلک فخر کوي او دا ټول چې دی دا د تباهۍ سامان چې څوک په دې شیزونو فخر کوي په دې فخر مه کوه په رب باندې فخر وکړه چې زما رب زما سره ولاړ دی او الله تعالی اعلان کړی وبشر الصابرین چې کوم خلک صبر کوي دوی ته چې دی اعلان کومه چې دا دوی ته زیری واورم الذین اذا اصابتهم مصیبه دا هغه کسان دي چې کله په مصیبت او امتحان راشي قالوا انا لله وانا الیه راجعون دوی بیا دا دعا کوي انا لله وانا الیه راجعون موږ به الله ته واپس کوو دغه الفاظ دی وایي دا الله تعالی د طرف نه په امتحان باندې خوشاله یې پې دا الله تعالی ته ګیلې وکړه دغه چغې ورته نه وباسي بس الله یې اینې او الله ورسره مدد کوي او د هغې طرف نه ورسره کوي چې په ګمان کې به دې ونه راځي په دې وجه نبي علیه الصلاة والسلام موږ تاسو ته په دې حدیث کې دا پیغام راکوي چې والجود فی العسرا سخاوت کوئ په سخت حالاتو کې چې په تاسو سختۍ دي په تاسو باندې غمونه دي په تاسو امتحانونه دي په تاسو تکلیفونه دي بېوسه او په دغه ټیم کې د سره سونه میلاوېږي نو سخاوت کوه الله به درته د خیر دروازې پرانوي د الله نبي دعا ده چې الله تعالی نبی چې موږ او تاسو ته په دې حدیث کې کوم پیغام راکړو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې راته کوم خبره وکړه الله تعالی دې د دغه سخاوت لارې په موږ او تاسو باندې اختیار کړي او د بخل د نفرت د حسد او د کینو حضورونه د دغه لارو نه دې الله تعالی ټول امت مسلمه له امن پناه دې باور کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین